وصلى الله على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. وكذلك قوله تعالى واركبوا مع الراكعين مطلق في مسمى الركوع. اوس د باس کولی د مطلق مقید او دا یې ویلي چې مطلق د کتاب الله دا قطعي ده، په خپل معنا کې قطعي ده او په مراد کې قطعي ده. معنا د مطلق قطعي ده ځکه چې هغه کې التباس نه وي، هر څه ابهام پکې نه، نو معنا یې قطعي ده. یوه مصداق یې قطعي ده. مصداق یې څنګه قطعي ده؟ ځکه دا مطلق مقید کې مطلق دا په مرتبه د مطلق شی کې ده، او مطلق شی معنی نفس ماهیت، مطلق شی نفس ماهیت. دا مطلق ټکی چې شی نه مخکې کې نو دې معنی رفع د قید. دا مطلق ټکی چې شي نه مخکې واقع کې مطلق شی ووایي نو قید خو وروسته لګي که نه، دا خو مخکې ده. نو دا مخکې مطلق ټکی چې ولګېده نو دا په معنا د رفع د قیودو سره ده. قیدونه چې شي نه لرې کړي نو نفس شی پاتې شي. نفس شي ته ماهیت وایي، ماهیت معنی شی. نفس ماهیت هغه موجودېږي په ضمن د بعضې افرادو کې، یو فرد کې، دوه فردو کې، درې فردو کې، ټولو افرادو کې. دا مطلق ده. نو دغه مطلق د کتاب الله چې ده دا قطعي ده، ځکه معنا یې معلومه ده، مصداق یې معلوم ده. مصداق معنی خارج کې وجود. مصداق یې دا ده چې دا په ضمن د افرادو کې وي، نو په یو فرد ضمن کې کیا دوو کې، دریو کې، ټولو کې وي. دا مطلق د کتاب الله قطعي ده، دې پر بل مثال وایي. او مطلق په خپل اطلاق محمول ځکه قطعي ده که نه، بیا د قرآن مطلق ده او په دې کې چې التباس نشته، نو دا په خپل معنا باندې محمولي قطعا و یقینا. چې دا قطعي ده نو دې له وجې نه دې کې تخصیص جایز نه ده په خبر واحد یا په قیاس، ځکه خبر واحد ظني ده. په اعتبار د وصول الینا مونږ ته چې خبر واحد رسېدلی ده، خو په سند رسېدلی ده. سند کې آحاد دي، یو راوي ده یا چېرته دوه راویان، نو خبر واحد ظني ده. قیاس ظني ده، عام قیاس ظني ده. اگر که بعض قیاس قطعي ګرځي چې علت مقیس علیه منصوص وي، یعنې په هغې تصریح وي په شریعت کې چې دا علت ده، بیا دغه علت مقیس علیه په مقیس کې یقیني وي، بیا دا قیاس یقیني ده. هسې عام قیاس خو ظني ده. په ظني سره تخصیص په قطعي کې جایز نه ده، ځکه که تخصیص په مطلق کې وکړي په خبر واحد سره چې ظني ده یا په قیاس سره چې ظني ده، نو دی به مقید شي. ولې تخصیص سره شی مقید ګرځي، نو دی به مقید وګرځي. مطلق په مطلق پاتې نه شي، مقید به شي. نو لازم به شي نسخه د مطلق د کتاب الله په ظني سره چې خبر واحد یا قیاس ده، او دا باطل ده. دې پر بل مثال درکړي. وکذلک قوله تعالی وارکعوا مع الراکعین. تاسو رکوع کو رکوع کوونکو سره، و دا رکوع ټکی چې ده دا مطلق ده، غیر مقید ده، قید خو نشته ورسره. معنا د رکوع چې ده میلان عن الاستوا. استوا معنی سیده سړی ولاړي، چې میلان وکړي بس دا رکوع ده. نو خالی میلان عن الاستوا چې برابروالي نه مائل شي، کوک شي، دا د رکوع معنا ده. په دغه معنا کې دا قطعي ده، دې کې هېڅ ابهام نشته. لہذا دا رکوع دا په مطلق کې انحناء عن الاستوا، میلان عن الاستوا، چې ته استوا نه کته لاړ شي، بس دې کې دا مستعمل ده او دا قطعي ده او دا مطلق شی ده. مطلق شی دا معنا چې ورکوو نفس ماهیت ده، نفس رکوع. نو نفس رکوع په یو فرد کې راځي. ته رکوع کې زه کوم په دې کې راځي، ماسپښینې کې په دې کې راځي، په مازدیګر کې په دې کې راځي، په ټولو کې په دې کې راځي. یعنې مطلق شی خو نفس ماهیت ده. نفس ماهیت په ضمن یو فرد کې، دوو کې، ټولو کې وي. نو چې ته اوس رکوع کې دې کې شته،
چې زه کوم دې کې شته، چې ټولې کوي دې کې شته، چې ټول عمر کې دې کې شته، یو فرد کې ټولو کې دا رکوع مطلق ده. دا په خپل معنا کې قطعي ده، یا دا په خپل معنا باندې محمولي قطعا و یقینا. نسخه د کتاب الله جایز نه ده په حدیث سره، خبر واحد سره یا په قیاس سره، ځکه ځونی دي. اوس چې کله دا رکوع په مطلق کې استعمال شو، نو احناف اوس داسې وایي چې چونکې مطلق ته مطلق په اطلاق جاری ده، ځکه په اطلاق جاری ده چې دا یقیني ده، یقیني شی په خپل معنا یقیني باندې محمولي، دا په خپل معنا یقیني باندې محمولي، په خپل معنا یقیني باندې محمولي. اوس که یو سړی داسې وایي لکه امام شافعي صاحب ده، داسې فرمایي چې نه نه رکوع سره تعدیل چې ده، تعدیل د ارکانو دا ورسره ضروري ده، خالي رکوع نه ده، رکوع سره د تعدیل الارکان ده. تعدیل دا ده په معنا د اطمینان سره، یعنی قیام کې اطمینانی کما حقه، قیام ادا کې، رکوع کې اطمینانی، دا سجده کې اطمینانی، داسې سجدې نه واپس راشي جلسه کې هغې کې اطمینانی، نو دغه اطمینان دا تعدیل ده. امام شافعي صاحب فرمایي چې رکوع سره د تعدیل نه دا فرض ده، دا د مدعا ده. دلیل یې څه ده؟ دلیل راوایي دا ده چې حدیث کې راغلی دي که نه، حدیث کې څنګه راغلی دي؟ حدیث کې دا راغلی دي چې هغه یو عربي راغی، مونځ یې وکړ، نبی مبارک صلی الله علیه وسلم مسجد مبارک کې ناست، په عربي و، نو مونځ یې وکړ، تیز تیز یې وکړ، قیام رکوع دې کې اطمینان سره نه کړه ده. دې نه بعد نبی مبارک ته حاضر شو صلی الله علیه وسلم، سلام یې وکړ، نبی مبارک صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ وعلیکم السلام، صلی فإنک لم تصلی، بیا مونځ وکړه. دی بیا راغی، بیا مونځ وکړ، بیا نبی علیه السلام ته حاضر شو، سلام یې وکړ، حضور مبارک جواب ورکړ صلی الله علیه وسلم، بیا ورکړه صلی فإنک لم تصلی، بیا یې وکړ، دریم ځل بیا راغی، نو یا یې دریم ځله بعد یا یې درې ځله داسې وکړه، یا یې دوه ځله داسې وکړه، دریم ځل چې راته نو نبی علیه السلام ته وایي، یا درېونه بعد داسې ورته وایي چې یا نبی علیه السلام علمنا الصلاة، ته ما ته مونځ وښیه، ما خو نه ده زده. نو نبی علیه السلام داسې ورته فرمایي چې کله ته قبله رخ شې تکبیر وکړي، تکبیر تحریمه، بیا دې نه بعد قرات وایه اطمینان سره، بیا رکوع ته لاړ شې، اطمینان سره رکوع کوه، تیز واپس مزه، بیا قومه وکړي اطمینان سره، بیا سجده وکړي اطمینان سره، بیا منځ کې جلسه وکړي اطمینان سره، بیا سجده وکړي اطمینان سره، ها قضا. دا خو یو رکعت ورته بیان کړ، داسې په کل مانځه کې دغسې کوه. نو ګوره دا حدیث شو، او حضور دته ویلي وو چې صلی فإنک لم تصلی. معلومه شوه چې رکوع په انتفاع د تعدیل سره انتفاع د صلات راغله، نو چې په انتفاع د تعدیل سره انتفاع د صلات راغله، په معلومه شو چې رکوع سره تعدیل چې ده دواړه مطلقاً فرض دي. دا امام شافعي صاحب وفرمایل. دی وایي جواب کې ورته چې ګوره رکوع مصداق مطلق ته، دا حدیث مبارک چې تا ذکر کړ چې عربي حدیث، دا خبر واحد ده. تخصیص په مطلق د کتاب الله کې په خبر واحد سره جایز نه ده، ځکه تخصیص په مطلق د کتاب الله کې تأکید ده، او مقید کول د مطلق نسخه ده. نو نسخه د مطلق راځي په خبر واحد سره، په ځواني سره، نسخه د قطعي په ځواني سره واجب جایز نه ده. لہذا مونږ داسې وایو چې مطلق رکوع فرض ده بنا په مطلق د کتاب الله چې قطعي ده، چونکې دا حدیث خبر واحد ده، خبر واحد نه فایده کوي قطعیت یقین، دا فایده کوي ځوان، ځوان مثبت دی وجوبي، نو تعدیل واجب او دا مطلق رکوع فرض. اوس تأکید د کتاب الله نه راغلی، مطلق مقید نشو، ځکه مطلق خپل محل کې ده، فرضیت مطلق رکوع هغې خو خپل محل ده، فرض. تعدیل خپل
بل محل ده وجوب. نو یو په یو محل کې راغلی بل په بل محل کې راغلی، نو تاکید دی مطلق ته کتاب الله نه راغلی. تاکید خدا وی چې دواړه فرض وی، بیا چې دواړه فرض وی بیا مجموع یو فرض و، بیا به دا مقید و. رکوع سره د تعدیل به فرض و، بیا به دا د یو فرض افراد و، بیا به دا تاکید و. ځکه یو فرد کې تاکید دی، دا صحیح ده. فرد واحد مقید دی. اوس خو د رکوع مصداق دغه شو، انحنا شو، هغه فرض شو، ځان ته محل ده. حدیث مبارک مصداق تعدیل او وجوب ده، ځان ته محل ده. نو تاکید دی مطلق ته کتاب الله نه راغی، په دوه محالو باندې محمول شو. دوه محالو کې خو تاکید لوی ده، یو محل ځان ته بل ځان ته. لہذا موږ دا فیصله وکړه چې رکوع فرض تعدیل واجب. ځکه ویله مطلق فی مسمى رکوع، دا ورکوو څه ده؟ دا مطلق ته فی مسمى رکوع، په مصداق کې رکوع کې. مسمى په معنا د مصداق سره ده. فلا یزاد علی شرط التعدیل، نو نشي زیاتېدی په دې مطلق معنا باندې چې مسمى د رکوع ده. شرط تعدیل چې تعدیل الارکان ده، چې 80 فی الارکان، چې ارکانو کې اطمینان د حکم خبر حکم د حدیث مبارک سره. اوس دفعه دې سوال کوي چې بیا حدیث باندې زیادت جایز نه ده په مطلق د کتاب الله، بیا خو حدیث محمل شو، نو لازم چې ترک حدیث صحیح حدیث څنګه پرېږدی؟ دا وایي نه پرېږدم خو یې نه کنه، خو تاکید دې مطلق نه کوم. هغې ځان ته محل وایي، د دې ځان ته محل وایي، دوه محله وایي. ولکن یعمل بالخبر، عمل به کېږي په حدیث علی وجه په داسې وجه لا یتغیر بحکم الکتاب، چې نه بدلېږي په دې سره حکم د کتاب الله چې مطلق ته ورکوو مار راکړي. فیکون مطلق رکوع فرضا، مطلق رکوع فرضا بحکم الکتاب بقضیة الکتاب، په قضیې د کتاب سره. کتاب قضیه ده مطلقه ده. والتعدیل واجبه، التعدیل واجب ده بحکم الخبر ای بقضیة الخبر، په قضیې د حدیث سره. اوس دلته مسله ده، هغه دا ده چې ګوره ورکوو مار راکړي، دا آیت مطلق چې ده دا خو تقاضا د فرضیت د جماعت کوي چې جمع لمونځ د فرض وي، ځکه رکوع سره مع راکعین راغلی ده، معیت. نو مصداق کې رکوع مطلق رکوع نه ده، رکوع ده په وسط کې معیت سره، نورو راکعینو سره به یې نورو راکعینو سره کېدل، دا مصداق ته مع ده. نو ګویا کې آیت خو ټیک ته مطلق ده، خو مطلق کې یو جز ده رکوع ده، بل معیت ده. معیت تقاضا د جمع لمونځ کوي، نو دا خو دې تقاضا کوي چې جمع لمونځ د فرض وي. دا د مطلق مصداق خو دغه ده، بیا خو لازمېږي فرضیت د جماعت، حالانکه جمع لمونځ خو فرض نه ده. جواب دا دی چې جمع لمونځ ورکوو مع الراکعین، دا خو تکلیف ملایطاق ده، ځکه رکوع نورو سره دا خو نور مکلف کول دي. لکه ته چې نورو سره رکوع کوې خو ته به نور مکلف کوې، اتا تکلیف په نورو باندې دا تکلیف ملایطاق ده، ته خو نور نشي مکلف کوی. تکلیف ملایطاق باندې انسان مکلف نه ده، نو ته نه یې په دې مکلف چې جمع چې خلک په ځان سره جمع کوي، ځکه ته خو قادر په دې نه چې خلک ځان سره جمع کوي، نو چې نه یې قادر په دې خو دا تکلیف ملایطاق شو کنه. التکلیف ملایطاق شرعاً ممنوع ده. ولهذا قلنا يجوز التوضؤ بماء زعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير احد اوصافه. دا اوس دې تفریق کوي چې ګوره مطلق په خپل اطلاق جاری، ځکه دا قطعي معنا ده. بیا مطلق ته کتاب الله په خپل اطلاق په جاری، او دا قطعي معنا ده، او دا فایده کوي فرضیت. او زیادت په مطلق ته کتاب الله جایز نه ده په حدیث ظنی سره یا په قیاس سره، ځکه زیادت په مطلق تاکید د مطلق ده، اجال د مطلق مقید نسخه ده. النسخه د کتاب الله جایز نه ده په خبره واحد،
یا په قیاس سره. دې متعلق دا تفریح مونږ کوو. یجوز التوضؤ بماء زعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر، او دا ځای ده په بماء زعفران. ګوره مطلقې اوبه چا ته وایي؟ مطلقې اوبه دې ته وایي چې یا خو له سره درې اوصافو باندې دی باقي پاته دا مطلقې اوبه دي چې یو بوی ده، یو خوند ده، یو رنګ ده، چې په درې واړو وصفو دی مطلق پاتې وي، دا مطلقې اوبه دي. اودس خو په اوبو ده چې اوبه وي اودس فرض ده، تیمم جایز نه ده، خو چې مطلقې اوبه وي. ځکه الله فرمایي که نه اذا کنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. غسل راغلی دی، غسل خو په اوبو ده، نو اودس په اوبو فرض ده، تیمم جایز نه ده، خو چې اوبه وي. خو اوبه به مونږ چا ته وایي؟ اوبه چې په خولې کې اوبه دي، خارج کې اوبه دي. خولې کې اوبه مطلقې دي، نو خارج کې مطلقې اوبه. مطلقې اوبه چا ته وایي؟ چې مقیدې نه وي، ځکه تاکید سره اوبهوالی ختمېږي، چې مقیدې کې بیا اوبه ختمې شوې. څنګه ختمې شوې؟ داسې چې داسې اوبه جوړې شي چې دو کې هغه پردا شی چې پکې واچي په غالب شي، د اوبه یې مغلوبې شي. نو چې اوبه مغلوبې شي پردا شی پکې واچي، چینی پکې واچي، اوړه پکې واچي، نو اوبه مغلوبې او اوړه په غالب شو. نو چې اوړه په غالب شو یا چینی په غالب شو، اوس دا اوبه پاته نه شوې. دې باندې اطلاق ته اوبه اوس نه کوي. یا دوه وصفه پکې پاته وي، بیا اطلاق ته اوبه صحیح ده. مثال دوه وصفه پاته وي، سیلانی پکې او دغه بوی خوند رنګ، بوی وي رنګ یې خوند، درې واړه پکې پاته وي، بیا دا مای مطلق دی. یا دوه پکې پاته وي، بیا مای مطلق دی، ځکه اعتبار اکثر دی. اوس اودس خو په مای مطلق ورغلی. اوس که دا اوبه مقیدې شوې، بیا مطلقې اوبه مطلقې پاته نه شوې، او مقیدې به داسې چې پردا شی پکې واچوي چې ډېرې دو لږې اوبه هغه په ډېرې حلوه ته یې جوړه کړې. اوس خو اوبه نه ورته وایي، دا به بیا اوبه نه وي. اوس دغه متعلق مونږ وایو چې ماء زعفران یا هغه اوبه چې دې کې پاک شی خلط شي، خو دې کې شرطونه دي چې اوبه د زعفرانو په داسې طور چې اوبه غالبي زعفران مغلوبي. یو شی یا خو یې درې واړه وصفه روغلي یا پکې دوه روغلي، دا ماء زعفران دي. اګوره ماء زعفرانو ته ما وایي، دې باندې اطلاق ته ما وکړي. نو که ته یو سړي ته وایي ائت بالماء اوبه راوړه، نو یا خو به ساده اوبه راوړي، یا که نورې اوبه دي دا زعفران والې اوبه به دی تا ته راوړي، ځکه ده په ذهن کې دا ده چې دې باندې ما اطلاق کېږي. خو د پسه چې زعفران مغلوبي اوبه غالبي، یا خو درې واړه وصفې پاتې یا پکې دوه پاتې وي، دا ماء زعفران. نو دا ماء زعفران یا بل یو پاک شی چې ورسره خلط شي، خو دا یې شرط ته چې نه بیا درې واړه وصفه، دا یې شرط ته چې نه به دا زعفران غالبي اوبه به مغلوبي، داسې به نه داسې به نه چې درې واړه وصفې غلط خطا کړي یا یې دوه وصفه بدل کړي، داسې به نه یو وصف بدل کړی، یا به له سره وصف نه بدل کړی. نو چې له سره وصف نه بدل کړی نو ماء زعفران ته ما وایي. یا دوه وصفه باقي یو وصف پکې بدلی، مثال رنګ بدلی، بیا ماء زعفران ته ما وایي. دې باندې اطلاق د مطلقې اوبو کېږي. دلیل یې دا ده چې ته یو سړي ته وایي چې اوبه راوړه، نورې اوبه نه وي، نو دا به دا ماء زعفران ته خامخا راوړي. داسې به تا نه تپوس نه کړي چې استاد دلته اوبه نشته، داسې به نه وایي. ها که اوبه مغلوبې وي زعفران غالب بیا به وایي چې اوبه نشته. یا چینی پکې پرته وه غالبه وه دا مغلوبې اوبه، بیا به تا ته وایي چې اوبه نشته. په چې زعفران لګي پکې اوبه ډېرې، دوه وصفې روغې یا درې وړه روغې، نو به دی تا ته دا اوبه راوړئ. معلومه شوه چې ماء زعفران یا هر هغه شی چې دې سره پاک شی خلط شو، دا اوبه اطلاق نه باسي، دا مای مطلقې دي.
نو چې دا مایع مطلقې شوې نو په دې سره اودس جایز دی. ولهذا قلنا اذا اطلاق مطابق ووایي يجوز التوضؤ اودس جایز ده بماء زعفران اوبه د زعفران او بكل ماء په هر هغه اوبو خلط او شیان طاهر چې دې سره خلط شي یو پاک شي فغیر احد اوصافه یو وصف بدل کی لأن شرط المسير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا. دفع دې سوال کوي چې لکه تیمم په کار ده کنه چې زعفران پکې واچي ده اوس خو تیمم په کار ده چې اوبه نه وي بیا خو تیمم په کار ده. دا وایي شرط تیمم دا ده چې اوبه مطلقې نه وي. دلته خو اوبه مطلقې شته دی لهذا تیمم ته مسیر جایز نه ده. تیمم به نه کوې او دس به کوې لأن شرط المسیر شرط ګرځېدا تیمم ته عدم مطلق الماء هغه دا ده چې مطلقې اوبه نه وي. وهذا قد بقي ماء مطلقا دا خو اوبه مطلقې پاتې دي. فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل كرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء. دغه دې سوال کوي. سوال دا چې دا اضافت شوی ده کنه ماء الزعفران اضافت سره دا مقید شوی کنه نو مطلق اوبه پاتې نه شي. دا وایي ګوره اضافت دوه قسمه ده. کله اضافت لتکیدي کله اضافت دې پرې چې تکید فایده کوي هغه مطلق مقید کی. کله اضافت لتوضیح وي وضاحت پرې تکید پر نه. دلته د ماء زعفران چې دي دا زعفران ته چې اضافت شوی ده دا تکید پر نه دي. لکه نور الایمان ګوره نور الایمان نور خو مطلق ده ایمان چې ولګېده مقید شو تخصیص پکې پیدا شو. دا ماء زعفران چې زعفران ته اضافت راغی دې کې تخصیص نه ده پیدا شوی هغه مطلقې اوبه دي. زعفران ته اضافت توضیح پاره ده. دلیل یې څه ده؟ وایي ځکه چې ته ماء زعفران ووایې نو کرره د اوبو نام یې پوخ کړ. داسې نه چې مقید یې کړ مقید کړی نه ده تخصیص نه پکې راغلی. لکه نور الایمان خو مقید ده کنه نور کې تخصیص پیدا کړ په ایمان سره مقید شده نور انوار اوته نورونه اوته یو نور شو چې ایمان سره مقید ده. نور افراد اوته په ماء زعفران سره اوبه افراد نه وځي چې تو اوبه غواړې زعفران پکې دې سره د اوبو افراد نه وځي. افراد د اوبو پسه وځي چې زعفران په غالب یا اوبه مغلوبي. اوس نور افراد ووته چې اوبه غالبي زعفران مغلوبي بیا دغه ماء سره نور افراد د اوبو نه دي وتلي بلکې دا نور افراد د اوبو سره مساوي ده. لکه ماء اطلاق په نورو کېږي په دام کېږي نو افراد نه دي وتلي. لکه نور الایمان سره افراد ووته هغه انوار ووته چې په ایمان نه چې په ایمان سره یې نور پاته ده تخصیص په افرادو کې راغلی. په ماء زعفران سره اوبه نه دي وتلي. ماء زعفران اوبه دي نور یې اوبه دي نو اوبه نه دي وتلي. یو ځای چې ته دوایي کې استعماله بیا خو ځان له خبر ده چې دوایي کې استعماله خو چې دوایي مویې کې نه استعماله نفس اوبه دې پکاري بیا نور اوبه نه وځي نه دا وځي چې ته اوبه وغوښتلې نو دغه اوبه چې زعفران دي پکې نور اوبه الله سوا دا دواړه برابر دي. ځکه یې ویله وهذا قد بقي ایمان دا اوبه دي مطلقې فإن قید الاضافت دا اضافت څه ده ما ازال عنه اسم الماء نه ده لرې کړی دی نه اسم د اوبو نام خو یې نه ده لرې کړی بل کرر که اوبو نام یې لرې کړی وی بیا به دا مقید و بیا به دا بل فرد و نه د اوبو نام لرې کړی بل کرره اوبه یې مضبوطې کړې. څنګه یې مضبوطې کړې؟ ځکه په اضافت سره مضاف مضبوطېږي. غلام ده که نه چې ما اضافت زیات ته وکړو نو غلاموالی مضبوط شو نو دا اوبو اضافت چې زعفران ته راغلی نو مضبوط شو. فیدخل تحت حکم مطلق الماء نو دا داخل ته لاندې دی حکم د مطلقې اوبو نه. وکان شرط بقای علی صفة المنزل من السماء قیدا لهذا المطلق
وبه یخرج ماء الزعفران والصابون والاشنان. دفع دې سوال کوي. سوال دا ده چې مطلق یو به خو دې ته وایي چې اسمان په صفت سره وي وانزلنا من السماء ماء طهورا، چې د اسمان په نزول صفت سره وي دا مطلق یو به دي. دا خو نه دي په نزول من السماء صفت سره، زعفران دی پکې کنه. دا وایي دا شرط بقا په صفت منظر من السماء قیدا لهذا المطلق. دا خو ته تاکید کوي. اوبو ته وایي چې درې اوصاف یې پکې یا پکې دوی، دا ته اوبو وایي. اته چې قید لګیا دی منزل من السماء، دا خو تاکید شو، نو لازم شو کل دی مطلق په مقید. لہذا صفت منزل من السماء نه ده معتبره، اوبه معتبرې دي. اوبه معتبرې دي چې یا طاهر یا مطهر. دا اوبه، دغه اوبه هغه دي چې درې اوصاف پکې روغي یا پکې دوه روغي. دا کار لګول چې دا په صفت منظر من السماء، دا خو جال دی مطلق ته مقید او دا جایز نه ده. ځکه ویل وکان شرط بقای علی صفت المنظر من السماء، شرط بقا دی اوبو په یک صفت سره چې اسمان نه نازل دي قیدا لهذا المطلق. دا خو قید دی مطلق ده، التاکید دی مطلق جایز نه ده. لہذا مطلق اوبو دي چې درې وړه اوصاف روغي یا دوه پکې روغي. ذکر للاکثر حکم الکل. وبه یخرج ماء الزعفران والصابون والاشنان وامثاله. او په دې سره معلوم شو، یخرج من مستنبط شو او معلوم شو حکم د ماء الزعفران او د صابون د اشنان دا مطلق یو بدی، درې اوصاف پکې روغ یا دوه پکې روغ. وخرج عن هذه القضيه الماء النجس. دفع دې سوال کوي. سوال دا چې د